حوار بناء على هذه التركيب بالمعاني والتصورات بناء على لا نفاذ دا تعریف څه ده چې صفه توجب تمیزا لا يحتمل النکیر دا تعریف اصل کې صاحب مواقف ذکر کړی ده یو داسې ویل صفه توجب تمیزا بین المعانی لا يحتمل النکیر علم داسې صفت ته چې تمیز قائمه نفس تا غیر تمیز ورکی چې متعلق تا او تمیز معنی ورته ورکی یعنی متعلق العلم معناګانی معنا دا معنا چې معقولات ته معنا وایي چې مخصوص په یو د خواص ظاهره و نه چې اته وایي مدرکات العقل لکه عقل مدرکات خدا مفهومات دي دا خبرې چې موږ ورو یا شي ته وګورو یو مفهوم ذهن ته راځي دغه مفاهیم توای معنی چې دا نه مدرک په یو د خواص ظاهره مقابل اعیان دي اعیان هغه توای چې مخصوصي په یو د خواص ظاهره نو صاحب مواقف خیال دارا چې علم یو صفت ته چې د تعلق معناګانو معقولات سره ای لکه مفهوم دی انسان مفهوم دی حج داسې مفهومات وګرځي دا موږ چې کوم ټکی وای لاندې عبارت الله ټول مفهومات دي نو دا تمیز مفهومات ته ورته متعلقات مفهومات لا يحتمل النکیر چې دا متعلقات چې دي د معناګانې دغه کې نه احتمال د نکیر او تمیز چې کوم تمیز واجب کې قیام کې د متعلق باره کې چې کوم تمیز قیام چراله په دغه متعلق کې دا احتمال نشته چې نکیر او تمیز واجب لکه انسان یو مفهوم دی یو متعلق ده علم له وجه نه انسان تمیز قائم ته قیام کې چې صورت انساني ده لا يحتمل النکیر انسان کې نشته احتمال د نکیر د صورت الانسان چې البته د صورت الانسان په ځای قائم دي لا صورت الانسان لہذا علم تعلقام معنی او مفهومات سره ده هغه معنی او مفهومات ته داسې تمیز ورکی چې په معنی او مفهوماتو کې نه احتمال دی نکیر او تمیز چې البته قیام کې د دوه تمیز په ځای نکیر قائم دي دا څه نه نو صاحب مواقف پر باندې د علم دغه معنا چې کوم کړي ده د تعلق معنی او معقولات سره ده مخصوصات سره نه ده لہذا د پر باندې دا تعریف علم العقل ته شامل ده تصورات او تصدیقات لکه چې وایي په علم الحواس نه ده شامل ځکه چې متعلق العلم دلته معقولات معنی دي حواس تعلق مخصوصات سره مانو سره نه لہذا علم الحواس دا تعریف نه ده شامل فراد صاحب مواقف خو اشعری چې امام اهل سنت ده هغه چونکه حواس تعلیمان وایي عقل تعلیم وایي د عقل معلومات متعدد معقولات دي معناګانې دي هدي حواس او المعلومات د مخصوصات دي او اشعری علم العقل ته علم وایي علم الحواس ته علم وایي نو دا تعریف اشعری مطلق ذکر کوي چې علم هغه صفات ته چې تمیز او عقل ته ورکی نفس ته تمیز ورکی د متعلق باره چې متعلق یې ارتوکی کم معنی کم مخصوصی لا يحتمل النکیر چې په متعلق کې نه احتمال د نکیر او تمیز لکه مثال ته زید ته وګوره زید ته ځین تراله من حیثیت بیا قیام ته صورت ته زید الته واجب ده نفس پات صورت ته زید واجب دا متعلق سره دا زید دته داسې تمیز ورکړه د علم چې کوم حالت ادراکی وو د زید ته یو تمیز ورکړه چې صورت ته زید په قیام النفس کې لا يحتمل النکیر چې په دې زید کې نشته احتمال د نکیر د صورت الزید چې په قیام کې کاندي صورت الزید په ځای باندې لا صورت زید راځي دا علم مضبوط علم ده دا چې تمیز زید ته ورکړه لا يحتمل النکیر چې په زید کې نشته احتمال د نکیر د تمیز چې البته صورت زید په ځای باندې په قیام کې لا صورت زید یا صورت امر راځي او علم العقل مثال ظاهر لکه تا عقل کې انسان را لای من هسه کې به انسان صورت قیام کې را لای
پورته حالت ادراکي پیدا نو دا علم ورته نفس ته تمیز صورت انسان بارکه چای مطالعه کو لا يحتمل النقيض چې په انسان کې نشته احتمال د نقیض د صورت الانسان چې کله قیام کې صورت الانسان په ځای باندې لا صورت الانسان راشي پوه شو کنه نو دا حالت ادراکی او علم کې کمال ده چې دا تمیز نفس تورکی متعلق باره کې متعلق معلومات دي کا مخصوصاتی کا معقولاتی چار ځای خو یو تمیز نفس تورکی چا صورت انسان دا یا صورت زید دا په مخصوصاتو کې صورت زید نو د اشعری پر باندې علم چونکه عام ده علم العقل ته شامل ده علم الحواس ته شامل ده ځکه دا ته معنا قید نه ولګاو دا څه ویل صفه توجب تمیزا بس دا څه ویل چې تمیزا بین المعانی معنا قید نه ولګاو اگر کا صاحب مواقف تلته تمیزا بین المعانی وای او نو اصل تعریف د صاحب مواقف په باندې مختص د عقل سره علم الحواس ته نو وای دا علم دیو دې علم متعلقات معناګانې وي معقولات وي مفهومات وي لکه حج مفهوم او داس یا دا کتاب ټکوال یا د تاسو مول مجلسونه کوو دا ټول معقولات دي او مخصوصات دي په حواس ته ویني ذکر صاحب مواقف دلته توجب تمیزا بین المعانی ویل چې واجبي دا علم واجبي نفس تورکی تمیزا تمیز لرا چې دا تمیز د مانو مې تمیز قائم کی لا يحتمل النقيض چې په دې معناګانو کې نه احتمال د نقیض تمیز او اشعری چې وایي چې صفه توجب تمیزا علم صفت چې واجبي نفس تورکی وجوبا تمیز د متعلقات تمیز ورکی چار چې متعلقي کما معقولات نه کما مخصوصات نه یو تمیز اصل خاطر راځي یو صورت راځي د معقولات صورت یا د مخصوصات صورت نو زید متعلق صورت سے زید تمیز نفس خاطر لا يحتمل النقيض چې په زید کې نشته احتمال د نقیض د صورت زیدی دا د علم لوجه حالت ادراکی لوجه یعنی انسان باندې تا علم رااله نو انسان باندې کې د علم کې حالت ادراکی دا نفس تورک تمیز چې صورت کې انسان د قیام کې لا يحتمل النقيض چې په دې انسان کې نشته احتمال د نقیض د صورت الانسان چې صورت الانسان په ځای باندې کنه لا صورت الانسان راځي یا صورت الحيوان راځي نو علم مطلق کا حواس سره تعلقي حواس تمیز واجب دي ان مخصوصات وایي اکه معقولات سره تعلقي د دې معقولات صورت واجب دي او قیام سے صحیح ځکه دا داسې وایي چې دغه تعریف چې صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقيض صاحب مواقف دلته تمیزا بین المعانی وایي د علم تعلقه معناګانو سره وایي نو معناګان خو دا خو د عقل معلومات دي چې کوم معقولات دي چې مخصوص په یو د حواسو نه نو شرط دا لګي چې معنا سره به تعلق نو تمیز د معنا وایي نو تعریف علم الحواس ته نه شاملې اشعری دا تعریف مطلق ذکر کوي توجب التمیز وایي متعلق بالتمیز عام ده که مخصوصاتی که معقولاتی دیو جن دا تعریف علم الحواس ته شاملې علم العقل ته شاملې بیا علم العقل عام ده که تصوري او ته شاملې که تصدیقي او ته شاملې علم الحواس مثال څنګه لکه تا علم په زید راځي نو زید مخصوص ده معنا نه ده تجدید چې د صورت ته زید عقل خاطر علم چې حالت ادراکی نو ورته زید ته تمیز نفس ته ورته تمیز دی زید چې صورت ته زید لا يحتمل النقيض چې په زید کې دا احتمال نشته چې په قیام کې نقیض د صورت زیدی په صورت زیدی په ځای لا صورت زیدی راځي دا چې په انسان کې جاری کړ تا علم په انسان علی حالت ادراکی نو انسان باندې کې نفس ته ورته د علم ورته د حالت ادراکی چې ورته تمیز دی انسان چې صورت انسان ده عقل خاطر صورت انسان قائم ته مضبوط لا يحتمل النقيض چې په انسان کې نشته د احتمال
چې هلته تمیز په ځای نکیز راشي چې لا صورت انسان یا لکه اوس تصدیقاتو کې وګوره تصدیقاتو کې تا اذعان رالی نو حالت ادراکي دی قائم سے په زید القائمون زید القائمون باره کې نفس ته ورک تمیز چې صورت تی اثبات کا لا يحتمل النکیز چې په زید القائمون کې نسته احتمال دی نکیز دی صورت الاثبات ته نفي ده هكذا دا ګوره صفت توجد تمیز لا يحتمل النکیز فإنه وإن كان شاملا دا تعریف اگر کا شامل ده لادراک الحواس لفاظ علم الحواس چې دا راځي د اشعری ده صاحب موقف رائے نه ده ولی اشعری ولی دا کار کوي بنا دا علم الحواس ولی شامل ده بنا على عدم التاکید بالمعانی دیو جنا چې نه د مقایس کړه تعریف په معناګانو سره دا څنګه دي چې تمیز بین المعانی ولی تصورات التصورات ته دا تعریف شامل ده دا تعریف تصورات ته شامل ده څنګه تصورات ته شامل ده بنا على ان لا نقایز لا دیو جنا چې تصورات پر نقیز نشتا علامه زعم بنا په زعم د متکلمینو نو تصورات ته شامل حاصل یاد غواړه متکلمین دا څه وایي چې تصورات پر نقیز نشته تصور نه مراد ده که تصور یا کوم متصوري تصور خو نه حالت ادراکی ته وایي چې مفردات سره تعلق مفرد لکه انسان زید تو ځان جمعات مفرد شیان دا مفردات ته متصورات وایي حالت ادراکی چې دو سره تعلق لري اته تصور وایي نو متکلمین وایي چې تصورات پر نقیز نشته ولې نشته نقیز وایي ځکه نشته چې نقیز او تناقض معنا څه ده تناقض او نقیز دا معنا ده چې عدم اجتماع المفهومین ده په شی واحد او عدم ارتفاع المفهومین ده د شی واحد نه چې دوه مفهومات په یو شي جمع کېدای هم نشي ان دواړه ونه رفع کېدای لکه قائم الله قائم دواړه نشي جمع کېدای په ځای چې توای زید قائم او زید ليس بقائم دا څه نشي کېدای دواړه رفع کېدای نه چې هم قائم نه هم لا قائم نه په هم آیا وکړي کانی هلا قائم وي کپروتی هلا قائم ده کناسی هلا قائم ده ک بیماری هلا قائم ده اولاد وي نو تناقض عبارت ته د اجتماع د مفهومین نه په دریم شي په شی وایي لکه قائم الله قائم چې جمع کې په زید دانه شي جمع کېده او عدم ارتفاع د مفهومین د شی واحد نه چې دوه مفهومات وشي نو څه پیدا نه شي پیوږي چې زید یا نه قائم نه لا قائم دا څنګه دي کېدای چې زید یا نه قائم نه لا قائم یو خو به دا معنا د نقیض تناقض دا په تصوراتو کې نشته ځکه دا خو دا معنا د نقیض کې دا خو صدق په شای ثالث غواړي چې په دریم کې د صادقي څه به دا تعریف جوړی دی دریم شای غواړي تناقض دا معنا چې عدم اجتماع د مفهومین په شای وایي او عدم ارتفاع د شیانو د شای وایي نه دا دریم شای غواړي په تصوراتو کې خو دریم شای نه تصورات خو مفردي صرف زید صرف امر صرف تو صرف جمعات دلته دریم شای چیرته ده دریم شای نسته چې دوی په صادق دي یا دوی نو اوچت کې نو چونکه نقیض معنا تناقض معنا عدم اجتماع مفهومین په شای وایي عدم ارتفاع د شیانو د شای وایي نه ادا تقاضا د شی ثالث کې چې دوی په غي صدق معتبر کې یا ارتفاع نه معتبر کې دریم شای دلته ستنه په تصوراتو کې دیو چې تناقض د معنا په دوی کې نشته نو چې نستن ولا تصورات لا نقایض لا تصورات پر نقیض نه راځي ها تصدیقات پر نقیض تا ولست تصدیقات پر نقیض مصدقات پر تصدیق بمعنى المصدق مصدق معنا قضیه هغه پر نقیض تا کنه ځکه قضایاو کې صدق په شای ثالثي ځکه زید قائم زید ليس بقائم قائم الله قائم په دریم شي صادق دي چې زید ده یا ارتفاع شای ثالث نه چې دریم شي نه رفع کې لکه قائم الله قائم دوه مرتفع کې زید نه نو تصدیقات پر نقیض راځي خو تصورات پر نقیض نه راځي ځکه ویل ولی تصورات دا تعریف کې مولېږي چې لا احتمال نقیض دا صفات ته چې تمیز ورکړي نفس ته یې متعلق باره کې لا احتمال نقیض چې په متعلق کې نه احتمال دی نقیض تمیز نو دا لیک تصورات دا تعریف تصورات ته شامل ده بناء علی ان لا نقایض له دی وجنه چې دا تصورات دي دوه پر نقیض نشته ځکه دا تعریف کې داخل او سوال چې دا چې
کیسې کوي مسله یوه ده کیسه بله په تفریق کې مسله خدا ده چې علم یو صفت ته چې نفس ته تمیز ورکړي یې متعلق بارے چې لا يحتمل نکیز چې متعلق چې نه احتمال د نکیز تمیز لکه مثال انسان کې جاری کړي حالت ادراکي ده مازین چې ان نور ده انسان کې مازین تلاله الته نور قائم دغه نور ورک نفس ته ایمان نفس ته تمیز د شاد انسان تمیز ورک چې صورت الانسان دا د حالت ادراکي ورک انسان مازین تلاله بیا انسان صورت ما قیام تلاله د ورسته حالت ادراکي پیدا س نور دا حالت ادراکي ولګي انسان ته ورک مضبوط تمیز چې صورت الانسان ده لا يحتمل نکیز چې په دغه متعلق کې چې انسان ده نسته احتمال د نکیز تمیز چې صورت الانسان په ځای باندې په قیام کې لا صورت الانسان راځي دا احتمال په انسان کې نشي پاتې دا ټول کمال په حالت ادراکي کې ده چې حالت ادراکي مضبوط حالت ادراکي ده کلک تمیز انسان ته ورکړی حالت ادراکي کې دا کمال ولې ده یا هیڅ ته منسوب ده یا دلیل ده یا دلیل له وجې حالت ادراکي راغلی ده یا هیڅ له وجې چې تا انسان په سترګو کتلی و دې وجې انسان ته مضبوط تمیز ورکړي چې صورت الانسان ده چې نسته احتمال په انسان کې د نکیز د صورت الانسان چې کله قیام کې صورت الانسان په ځای الله صورت الانسان راځي اوس ته خپله وګوره په تاریخ کې علم کې خو نفي د نکیز تمیز معتبره ده چې دا متعلق څه ده د انسان یا زید قائمون یا لیس بقائمین دو متعلقاتو کې نه احتمال د نکیز تمیز نو احتمال به په متعلق کې نه وي چا احتمال بني د تمیز والنکیز نو په تاریخ علم کې خو نفي د تمیز والنکیز معتبره ده نکیز التمیز معتبره ده اته یا تصورات لا نقایض لا تصورات پر نکیز نو تصور په خپل علم ده دا څه وایي چې لا نقایض لتمیز التصور التصورات کوم تمیزونه یا غوږ احتمال د نکیز نشته صرف تصور پر نکیز نه کنه صرف تصور په علم ده په تاریخ علم کې خو نفي د نکیز علم نو معتبره بلکې نفي د نکیز تمیز معتبره و خو فعلا کنه نو دا نه صحیح کېږي بنا د دخول د تصوراتو په تاریخ علم کې ځکه په تاریخ علم کې معتبر و نفي د نکیز تمیز نه نفي د نکیز العلم علم حالت ادراکي یو نکیز نفي خو نه معتبره خو نکیز تمیز نفي معتبره و پته وایي تصوراتو پر نکیز نه سره تصور علم ده نکیز د علم نفي خو نه معتبره نو کدو پر نکیز نه هم دا خو نه داخلي په تاریخ علم کې پته به داخلي چې څه داسې وایي چې د تصور کم تمیز ده یو تمیز پر نکیز نشته صرف تصور نفي د نکیز خو نه ګرځي وجه صالحه لپاره د دې چې تصورات په تاریخ علم کې داخل جواب دا ده چې دلته تکفیر ده بناء على ان لا نقائض لتمييزها التصورات کوم تمیز ده هغه پر نکیز نشته دا څه ده اوس تصور څنګه لکه حالت ادراکي ما ذهن تراله انسان ته مې ذهن تراله انسان نه بعد صورت انسان قیام کړل بیا حالت ادراکي پیدا دا حالت ادراکي تصور ده لا نقائض لا دغه تصور چې حالت ادراکي ده د تمیز څه ده چې صورت انسان ده دې نکیز نشته فاذا خبر ده کنه چې دا کې تمیز ورکی انسان ته لا نقائض لا چې په دا انسان کې نشته احتمال د نکیز د صورت الانسان نو دلته لا نقائض لها معنا ده لا نقائض لتمیزها تمیز تصورات پر نکیز نشته لکه په تاریخ علم کې نکیز تمیز معتبره ده دلته هم نکیز تمیز معتبره ده یا جواب ده چې نه تقدیر مقدیر مر باسه دغه تصورات چې نکیز نشته دا وجه صالح ده چې د تاریخ علم کې داخل ده څنګه داخل ده په تاریخ علم کې خدا معتبر چې تمیز پر باندې نه التصور خو تمیز نه ده خو علم ده علم نفي د نکیز خو نه معتبره جواب دا چې خو ته پوه سکلی چې علم نکیز نه دی تمیز نکیز نه چې تصور نکیز نشته تمیز نکیز نشته تصور نکیز ولې نشته وسته ویله چې نکیز دې ته وایي عدم اجتماع شیئین على شیء واحد وعدم ارتفاع شیئین عن شیء واحد چې دوه په دریم نه جمع کېږي نه ولا رفع کېږي دواړه نو دا خو تصور پر نه څه د تنفس باندې ځکه تصور خو یو ټکی دی دلته خو دریم نه څه چې یې په صادق کې یې ونه متفق نو تصور پر چې نکیز نه راځي تمیز پر نه راځي بعض دا دی
لیکن دا څه وجه نه ده چې تصور پر نقیض نه بیا بیا تمیز پر نه ته نو وایي تصدیق ته تصدیق هم مفرد د ایزان ده یک پر نقیض نسته تمیز پر استه لکه تا زید القیمون باندې تصدیق راغی حالت ادراکي نو زید القیمون متعلق شه دا صورت الاثبات دا تمیز شه هغې نه بعد ایزان پیدا ده نفس کې هغه حالت ادراکي ده نو دلته اوس ګوره ایزان پر نقیض نسته ځکه مفرد ده التمیز چې د زید القیمون تمیز ته وخت صورت الاثبات یہ صورت الاثبات نقیض ته کنه چې نفي ده نو داسې مه وایي چې تصور نقیض ده او تمیز پر به نقیض دی زه تا ته علم پر به نقیض نه متعلق پر تمیز پر به لکه تصدیق پر نقیض نشته ځکه تصدیق خو ایزان ده ذهن کې مفرد ده یو ټکی ده مفرد پر نقیض نشته هغه تمیز چې ده لکه تعلق زید القیمون سره ده زید القیمون ول تمیز اثبات ته د اثبات پر نقیض ته چې نفي ده نو داسې مه وایه چې تصورات پر نقیض نه لري اوس په تمیز پر نه یا جواب دا ده چې اصل چې دا ده چې دا لید تصورات بناء علی ان لقائد دا په یک تقدیر مبني ده چې په دې تعریف کې نفي د نقیض التمیز نه وایي بلکې په تعریف کې نفي د نقیض العلم وایي دا څه وایي چې علم صفت توجب تمیزا چې تمیز متعلق تور کې لا يحتمل النقیض چې په دې متعلق کې نه احتمال د نقیض العلم علم نقیض نفي معتبر ده نو تصور پر نقیض نه دا علم ده دا داخل په تعریف کې لیکن دا توجیه بعیده ده ځکه نقیض العلم ثانه معتبر کړه محققینو حاصل دا چې دلته تقدیر وکړي بناء على ان لا نقائض للتمييزها على ما زامو بنا فزام د متکلمینو دې کې دې ته اشاره وکړه یو متکلمینو خیال دا وایي چې تصورات پر نقیض نشته وجه دا ده چې تناقض معنی دا کوي چې تصور پر نه راځي لکه مخکې مو ویله چې تناقض څه معنی ده عدم اجتماع د مفهومین په شی صالح عدم ارتفاع د شیانو شی صالح نه متکلمین دا معنی کوي او بیا تصور کې دا شیان جوړي ځکه تصور یو ټکی ده یو ټکی کې دا چېرته جوړي دا خو په دوه شیان په دریم صادق کې خو منطقیان داسې وایي علامه زامو کې دې ته اشاره وکړه چې دا متکلمینو زام ده خو منطقیانو زام ده چې تصورات پر نقیض شته ځکه منطقیان څه وایي چې نقیض کل شی رفع سواء كان رفع في نفسه او رفع عن غیره نقیض د شی رفع دي ته وایي بس کرفع فی نفسه چې شی پورته کوي اکرف عن غیره قضیه جوړه کې دریم شي نه شی پورته کوي نو رفع فی نفسه تصورات پرسته لکه انسان مفرد ده زید مفرد ده زید وال تصور صورت زید ده دا مفردات دي حالت ادراکی مفرد ده ټول نقیض ده ځکه نقیض څه معنی رفع ده شاید حالت ادراکی رفع کا زید رفع کا لا زید انسان رفع کا لا انسان شی ساری نشته پکې رفع فی نفسه وی کرفع عن غیره وی کرفع فی نفسه لکه مفردات کرفع عن غیره وی دریم شي نه رفع کې لکه قائم الله قائم دریم شي نه رفع کې چې زید ده چې دا د قضایا او تناقض ده په قضایاو کې رفع عن غیره وی زید قائم نقیض چې دا زید ليس بقائم چې دا رفع د زید نه دا قضایاو کې راځي اگر رفع فی نفسه لکه زید نقیض لا زید دا رفع د زید فی نفسه ده عن غیره نه ده اکل رفع عن غیره لکه قضایاو کې زید قائم نقیض ده زید ليس بقائم زید ليس بقائم رفع عن غیره ده ان رفع د قائم ده چې دا رفع راغلی د زید نه چې دا نقیض زید قائم ده نو دا علامه زامو یې ذکر ویلا چې دا متکلمینو خیال ده چې تصورات پر نقیض نشته ځکه آی نقیض څه معنی کوي عدم اجتماع د مفهومین په شی صالح عدم ارتفاع د شیانو شی صالح نه چې دوه شیان په دریم نه جمع کېدای شي نه رفع کېدای شي ځکه یا اجتماع د نقیض نه راځي یا ارتفاع د نقیض نه راځي خو دا یې متکلمینو خیال ده منطقیان څه وایي چې تصورات پر نقیض ته تصدیقات پر سته ځکه نقیض څه معنی رفع دی شی اوس رفع فی نفسه که رفع عن غیره نو رفع فی نفسه په مفرداتو په تصوراتو کې رفع عن غیره په تصدیقاتو کې په قضایاو لكن لا يشتمل غير اليقينيات من التصديقات هذا دا وایي چې دا تعریف ادراک الحواس ورته فرائض اشاری ځکه معنا کوي نه دلګولای ولی تصورات ورته بناء علی ان لا نقائض لا دی وجه چې تصورات پر نقیض نشته علامه زامو بنا په زام د منطقان
لكنه لا يحتمل غیر الیقینیات من التصدیقات لیکن دومره ده چې دا تعریف نه ده شامل غیر یقینی تصدیق ته ځوان ته نه ده شامل تکلیف ته نه ده شامل جهل ته نه ده شامل ځکه جهل پاره نکیس ده تکلیف پاره نکیس ده ځوان پاره نکیس ده ځوان خو دې ته وایي چې فی الحال احتمال دی نکیس لري تکلیف دا دی چې فی المعال احتمال دی نکیس لري جهل دا دی چې په نفس الامر کې احتمال دی نکیس لري دغه ته نه ورغلی ځکه دې تعریف کې موږ ویلي دي چې صفت توجب التمییز لا يحتمل النکیس چې احتمال دی نکیس به نه وي پکې نو په ځوان کې هم احتمال دی نکیس ته په جهل کې احتمال دی نکیس ته په تکلیف کې احتمال دی نکیس ته نو دغه ته نه شامل ځکه ویله لكنه لا يحتمل لیکن دا تعریف نه ده شامل غیر الیقینیات غیر د یقین نه من التصدیقات تصدیقاتنا غیر د یقین من التصدیق چوک ته خصوصا تکلیف ده هذا بمعنى خذ هذا دا خبره وکړه لكن ينبغي ان يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن لان العلم عندهم مقابل للظن شرکایت وایي چې مخکې تعریف دی اشاعره ده دا د اشاعره ده اوس د اشاعره کې تطبیق پکار ده نو تطبیق کې دوه طریقې دي یو دا چې اول تعریف دوم ته راځي یو دا چې دوم اول ته راځي دا وایي دا چې تطبیق پکار ده چې اشاعره دي نو تطبیق کې پکار ده تطبیق کې دا چې پکار ده چې اول تعریف دوم ته راځي دوم اول ته ما راځي کو ځکه دا دوم تعریف کو تعریف دا څه کړی چې یقین باندې دا منطبق ده ځکه لا يحتمل نکیز ویل چې نکیز بنې نو نکیز نه خو یقین ته وایي دا تعریف شته ځکه علم په اصطلاح د متکلمین او اهل کلام کې یقین ته وایي چې دا څومره علم ذکر کړي دا په اصطلاح د متکلمین کې یقین ته وایي لکه وایي چې اسباب د علم درې دي یعنی یقین اسباب درې دي حواس سلیمه خبره صادقه کوي ځوان خبرې نه کوي نو علم په اصطلاح د متکلمین کې چې یقین ته وایي نو تعریف اول دوم ته راځي کول پکار دي دا سره راځي کول پکار دي چې اول تعریف کې تجلانا تجلا تامه واخلې تامه تجلا دي ته وي چې احتمال دې نکیس پکې نه نو اول تعریفات دوم ته راځي ځکه چې علم په اصطلاح د متکلمینو کې یقین ته وایي لکن ينبغي ان يحمل التجلي لیکن پکار دي چې حمل دي تجلا ټکای په اول تعریف کې علل الانکشاف التام په یغه تجلا باندې چې انکشاف التامي چې یقین سره تعلق الذي لا يشمل الظن هغه تجلا انکشاف التام پیدا کوي چې نه شامل ځوان تا ځکه ځوان کې تجلا تام نه تجلا تام دي ته وي چې نکیز احتمال نه پي الکه دا تعویل ولا اول کې کې چې تجلا نه تجلا تام اخلي ا دې دوم ته راځي کې دوم تاریخ دوم کې احتمال دي نکیز نه دا تجلا تام احتمال دي نکیز نه اول دوم ته ولې راځي کې لأن العلم عندهم مقابل للظن ځکه علم په اصطلاح د متکلمینو کې دې ته وایي چې د ځوان په مقابل کې یقین ته وایي نو تجلا تامه به اهلي اول کې تعمیم نه به تخصیص پیدا کې چې دواړه تعریفین سره یوسي اوس دلته یو خبر ده